بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وجعل لنا الظرف إما متعلق بجعل إلى آخره. پدې قوله کې د شارح درې اغراض دي. اولنې غرض په متعلق د لنا کې احتمالین بیانوي. دویم غرض په دغه احتمالین او اعتراضات سره د جواباتو ذکر کوي. او دریم غرض من وجه حسن او قبح د هر احتمال هغه بیانوي. په دې قوله کې د شارح درې اغراض دي. غرض اول د لنا په متعلق کې احتمالین بیانوي. غرض ثانی په دغه احتمالین او اعتراضات سره د جواباتونه. غرض ثالث من وجه د هر احتمال حسن او قبح بیانوي. که سبق شروع کولو نه مخکې په دې خبره باندې ځان پوهه کوي. ظرف څه ته وایي؟ ظرف په لغت کې وایي لوښي ته، او په اصطلاح کې دا وایي هغه ځای یا هغه زمانه چې په هغې کې د فاعل فعل واقع وي. ظرف بیا په دوه قسمه دی. یو ظرف حقیقي دی چې ظرف زمان او ظرف مکان دی، او بل ظرف مجازي دی چې هغه جار مجرور دی. مجازن دی جار او مجرور ته هم ظرف ویل کیږي. نو دلته وجعل لنا د دین وروسته د لنا راغله، نو دې ته هم مجازن ظرف وای. نو دا وی چې الظرف، نو تعین یو کو چې دا لنا ظرف ته د چا سره متعلق ته؟ دی جار مجرور ته متعلق وای، او د چا سره چې تعلق نیسی هغه ته متعلق وای. نو دا ولنې تمهیدی خبره و چې ظرف څه ته وای؟ ظرف لوښي ته وای په اصطلاح کې چې باغې کې د فاعل فعل واقع شوی زمانه وي او که مکان وي. بیا په دوه قسمه باندې ظرف حقیقي، ظرف مجازي. جار مجرور دا مجازن ظرف ته، او ظرف حقیقي د ظرف زمان ظرف مکان ته وي. دا ظرف بیا په دوه قسمه باندې دی. یا به متعلق د دې مذکور وي په کلام کې، یا به محذوف وي. که مذکور په کلام کې متعلق د دې ظرف، نو دې ته به ظرف لغو وي. که محذوف نو دې ته بیا ظرف مستقر وي. دلته دا لنا چې کوم ظرف ته دا ظرف لغو دی، ځکه متعلق د دې هغه مذکور دی په کلام کې. اوس دا ظرف ته، نو دا به خامخا چا سره تعلق نیسی. چا سره چې تعلق نیسی هغې ته به متعلق وي بفتح اللام، او د جار مجرور ته به متعلق بکسر اللام وي. وجعل لنا الظرف اما متعلق بجعل. متن ته وګورئ. وجعل لنا التوفيق خير رفيق. دلته د لنا راغلی، نو دا لنا د چا سره متعلق ته؟ نو د دې په متعلق کې احتمالین بیانوي. اولنې احتمال دا دی چې دا لنا جار مجرور چې دې ته ظرف وایي مجازن، دا متعلق ته په جعل پورې. دویم احتمال هغه دا دی چې دا لنا متعلق ته پر رفیق پورې. احتمالین: اولنې احتمال لنا جار مجرور متعلق ته په جعل پورې.
متن ته وګورئ وجعل لنا دا لنا جار مجرور متعلق ته په جعل پورې. دویم احتمال هغه دا ده چې دا لنا جار مجرور متعلق ته په رفیقین پورې. دا احتمالین بیان کړل دا په دې عبارت سره اما متعلق بجعل و اما برفیق. په دې منځ کې واللام للانتفاع دا د یو اعتراض جواب ذکر کوي. اعتراض دا دی چې عام طور باندې د فعل لرستو چې کم لام راځي دا لام تعلیلیه، نو دلته به هم دا لام چرتا لام تعلیلیه. نو اعتراض بدارا شي چې دلته به بیا افعال د باری تعالی معلل بالاغراض شي، ځکه لام تعلیلیه یعنی د کم کار د پاره چې وجد او غرض بیانول کیږي، او د الله تعالی افعال چې دي دا معلل بالاغراض نه دي. معلل معنی د کم څه چې علت بیان کړل شي، اغراض جمع د غرض ده او افعال جمع د فعل ده. نو مثال په تور د طاهر گاډه واغستو، سفالی تی تپوسو کو چې تا دا گاډه ولی واغستو، دی وس د دې وجه ذکر کوي، غرض ذکر کوي چې زما په کې مدرسې ته راځم، کور کې بیماری شي، اسپیټال ته په کې مریضان وړم، چکر لبه په کې زما. نو دې چې کم دا وجه ذکر کوي، اغراض چې بیانوي، نو د دا کم فعل چې د گاډه اغستل وس د دې لپاره چې د کمی وجه ذکر کوي دا ورلا علتونه دي، وجه دي. نو د افعال چې دي دا معلل بالاغراض دي، او د باری تعالی افعال دا معلل بالاغراض نه دي، ځکه کا افعال د باری تعالی معلل بالاغراض شي نو احتیاج براشي په واجب تعالی کې، او الله تعالی د احتیاج نه پاک دی، ځکه دا غرض بیانول د چا د وجه نه کار کول، د صد وجه نه کار کول دا علامه د احتیاج وي، او واجب تعالی د احتیاج نه پاک دی. نو کدا لنا متعلق شي په جعل پورې نو خرابي بدارا شي چې دلته د لام تعلیلیه ده، او لام تعلیلیه کدا من واخلو نو بیا به افعال لباری تعالی معلل بالاغراض شي، او افعال لباری تعالی معلل بالاغراض ندي. نو شارح جواب ورکو چې هر ځای کې لام تعلیل نوي، بلکې کله کله دا لام د انتفاع د پاره هم راځي. نو وی واللام للانتفاع، او دلته چې دا کم لام راغلی دی دا د انتفاع د پاره دی، چې زمونږ د پاره زمونږ د نفي د پاره الله تعالی توفیق زمونږ بهترین مرګره ګرځولې دی. نو په دې عبارت سره دغه اعتراض بیا ووري دا لنا جار مجرور متعلق ته په جعل پورې. نو په دې احتمال اعتراض راځي چې دا لنا کله متعلق شي په جعل پورې، نو عام طور باندې د فعل لرستو اغلام تعلیلیه راځي، نو دلته به دا خرابي راشي چې افعال د باری تعالی با معلل بالاغراض شي، او افعال د باری تعالی معلل بالاغراض نه دي، البته معلل بالحکم دي. دا پاولنی احتمال اعتراضو داغه جواب علامه یزدی په دې عبارت سره ورکو واللام للانتفاع کما قیل فی قوله تعالی، لکه چې ویل شوی الله تعالی په دې قول کې جعل لكم الارض فراشا، دلته چې څنګه جعل لكم کې د لام د انتفاع د پاره ده، په دقه شانتی په وجعل لنا په کلام د تفتزانی شپ کې دا هم لام انتفاعیه ده. دا اولنې احتمال او پاغه اعتراض سره د جواب نور. دویم احتمال دا دی چې دا لنا متعلق ته پر رفیقین پورې، نو بیا دلته اعتراض راځي. د اعتراض نه وړاندې تاسو د بوټ ټو ګورئ. دا لنا چې کله متعلق شي پر رفیقین پورې،
نو دا رفیق په خپل معمول دی د خیره، دا رفیق معمول دی د خیره او دا خیره د دې عامل دی، او دا لنا په خپل چې دی هم معمول دی خو د رفیقین د پاره. ګوره دا جار مجرور یعنی دا متعلق دی معمول وي او په دکې عامل چې وي هغه متعلق وي، چا سره چې دی تعلق نسی هغه په دکې عامل وي. اوس دلته دا رفیقین راغلی، دا رفیقین عامل دی د لنا د پاره او دی معمول دی د خیره د پاره. او قانون دا دی چې د مضاف الیه معمول په مضاف الیه نشي مخکی کولای، دا رفیقین چې دی مضاف الیه دی د خیره د پاره. او قانون او قاعده دا ده چې دا مضاف الیه معمول په مضاف الیه نشي مخکی کولای، نو په مضاف بطریق اولا نشي مخکی کولای، او دلته د مضاف نه هم وړاندې راغلی دی. ګوره وته دلته دا لنا راغلی په جعله پسې او رفیق هغه ډیر رستو دی، دا رفیق د خیر نه رستو دی، دا لنا نه دی ګوره دی بوټه دلته دا لنا موږ اوس ولیکو د رفیق نه رستو خیر رفیق لنا. اوس دا لنا چې کوم دی کنه دې ته په دې رفیق نشي را مخکې کولی، نو چې په دې رفیق نشي را مخکې کولی نو چې د رفیق کوم عامل چې خیره دی په دې به طریق اولا نشي را مخکې کولی، او دلته دی د هغې نه هم وړاندې راغلی دی. اوس ورته دې کتاب ته وګورئ، دلته دا لنا د رفیق نه هم مخکې راغلی، د خیرا نه هم، او په دې منځ کې توفیق دی د هغې نه مخکې هم راغلی. نو وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، نو که دا متعلق شي په رفیقین پورې نو دلته به دا خرابی راشي چې معمول د مضاف الیه با مقدم شي په مضاف باندې او د دې تقدیم په مضاف الیه ټیک نو، نو په مضاف باندې با به طریق اولا ټیک نوي. او د دینه علامه یزدی جواب ورکو چې دا تقدیم د معمول د مضاف الیه چې په مضاف باندې راغلی دا د دې وجې نه چې دا ظرف ته او په ظروفو کې وسعت او فراخي او گنجائش وي، او په نورو معمولاتو کې دغه گنجائش او فراخي هغه نه وي. دا په دې عبارت سره د جواب ورکي. و اما برفیق دا بیا متعلق او یا بدا متعلق وي پر رفیق پورې، نو بیا سوال هغه سوال لقو کدا د دې پورې متعلق شي نو خرابي بدارا شي چې معمول د مضاف الیه با په مضاف الیه پریدا په مضاف به هم مخکې شي، او د دې تقدیم په مضاف الیه نارواو نو به طریق اولا به په مضاف باندې ناروا شي. نو دې جواب ورکي ويكون تقدیم معمول المضاف الیه او شبه تقدیم د معمول د مضاف الیه په مضاف باندې لکونه ظرفا د دې وجنه چې دا ظرف ته، والظرف مما يتوسع فيه او په ظروفو کې توسع وي ما لا يتوسع في غيره چې د ظروفنا ما سوا چې کوم معمولات دي پاغه کې دغه توسع نوي. وس دا دریم غرض بیانای والاول اقرب لفظا والثاني معنى، هر یو کې چې کوم دی من وجه حسن دی او من وجه په هر یو کې قبح دی. ګورئ کله چې دا لنا متعلق شي، د لنا چې کله متعلق شي په جعله پورې نو دی کې د دوو وجو نه دا لفظا په دې کې حسن دی، یعنی من وجه په دې کې حسن چې دی هغه بیانوي، او دا حسن لفظي دی، یعنی په دې کې حسن لفظي او قبح معنوي ده. حسن لفظي دا دی چې دا لنا د جعله سره نږدې دی او د رفیق نه لري دی، او پنځدې پورې متعلق کول دا بهتر دی د دینه چې دا متعلق شي په هغه لري پورې، ځکه الحق للقریب ثم للبعید. یو وجه دا شوه او دا لفظي حسن هغه وجه ده چې من وجه په دې کې حسن دی او هغه حسن لفظي دی چې دا لنا کله متعلق شي په جعله پورې.
ځکه چې دا دې سره نږدې دی او د رفیق نه لري دی، نو په نږدې پورې متعلق کول دا بهتر دی. دویم د دې وجنه چې دا جعل عامل دی، دا لنا معمول دی او په عمل کې فعل اصل دی. دویم دا چې ترتیب داسې وي چې اول عامل لازي بیا معمول لازي، دلته هم دقه شانتي ترتیب دی. نو د دې وجنه د دې دوه وجونه په دې کې حسن لفظي دی او قبح معنوي پکې دا ده چې دلته بیا هم شایبه خو د دې شته کنه، امکان خو د دې شته چې د لام تعلیلیه شي. نو قبح معنوي دا ده چې دلته د لام ټیک ته چې لام د انتفاع د پاره دی، لیکن امکان خو د دې شته چې د لام تعلیلیه شي، نو بیا به هغه خرابي رامعات کیږي چې افعال د باری تعالی به معلل بلا اغراض شي. او دویمه خرابي هغه به په دې کې د مجعولیت ذاتی راځي. پاغي ان شاء الله تاسو اوس پوهه کوم. نو دا من وجه حسن د احتمال اول بیان شو، دا حسن لفظي او قبح معنوي. پاغي کې یو وجه موږ ذکر کړل او د دې بلی وضاحت بیا کو. کنه اوس وته وکړي ده. ګورئ دا یو خبره په ذهن کې کېږي، تخلل جعل بين الشيء وذاتياته او لوازمه ممتنع. تخلل جعل بين الشيء وذاتياته او لوازمه ممتنع. دا خبره ځان سره ولیکئ، تخلل جعل بين الشيء وذاتياته او لوازمه ممتنع. دا ولیکل شو. دی باندې اوس ګورئ یو خبره د دین اوس دا یو مقدمه په ذهن کې کېږي. لازمی ذات یا جزئی ذات دا د ذات لپاره ذاتی دیته ویل کېږي. لازمی ذات ته هم ذاتی ویل کېږي او جزئی ذات ته هم ذاتی ویل کېږي. مثال په تور لکه حیوان او ناطقه، دا د انسان ذات ته او د دې ذاتیات چې دي هغه حیوان او ناطق دي. وس د دې انسان سره چې کوم شی لازم دی لکه ضحک شو، دا د انسان سره لازم دی. تعجب دا د انسان سره لازم دی. نو دا به هم چې دی د دې لپاره ذاتی بولل کېږي او دې ته به ذاتی ویل کېږي. دویمه مقدمه هغه ده چې د توفیق دوا تعریفونه شوي دي. یو تعریف دا دی چې دا کوم کتاب کې ذکر کړی شوی دی، توجیه الاسباب نحو المطلوب. دې کې وګورئ خیر وسره شته، نحو المطلوب الخير شته وسره، نحو المطلوب الخير. دا چې کله تاسو د توفیق تعریف زده کړو، یو تعریف دا دی توفیق، دا مو سره ولیکو. دویم د توفیق تعریف دا دی توجیه الاسباب نحو المطلوب. پدې کې وسره خیر نشته. دا توفیق چې دی دا ذات دی. د دې نه مخکې په واضح مثال د تاسو پوهه کوم، نو بیا به ان شاء الله تاسو به دې پوه شئ. ګورئ تخلل جعل بين الشيء وذاتياته او لوازمه ممتنع. د دې مطلب دا دی د ذات او د ذاتیاتو یا د ذات او د لازم ذات په منځ کې د جعل واسطه راوړل دا د مناطقو په نسبت باطل. وګورئ انسان دی دا ذات دی او دې چې د کوم اجزاو نه جوړ دی او چې د دې انسان ماهیت ته هغه حیواني ناطق دی. نو دا حیوان د یو ذاتی دی، یو ذاتی جز دی، دا ناطق بل ذاتی جز دی او د دې ذاتیاتو نه دا ذات وجود تراغله دی. نو دا انسان ذات دی او دا حیوان او ناطق د دې ذاتیات دي. وس د ذات او د ذاتیاتو په منځ کې با د جعل واسطه نه راوړي. وس ته د سینې شویلې جعل الله الانسان حيوانا ناطقا. ځکه
انسان چې دی هغه په خپل باندې هغه د مخ کې نه چې دی هغه حیوان ناطق ته، نو دوباره په دې د ذات او د ذاتیاتو ګوره دوباره د انسان او د حیوان ناطق په منځ کې د ذاتیاتو د دې جعل واسطه راوړل ټیک نه دي. ګوره جعل الله الانسان حیوانا ناطقا، وس دا ویل ځکه ټیک نه دي چې انسان وی هغه به حیوان ناطق وی. دغه شانتي جعل الله الفرس حیوانا صاهلا، وس دا ویل ټیک نه دي د مناطقو په نسبانه ځکه دا ټیک نه دي چې دلته د ذات چې فرس ته او د هغې د ذاتیاتو چې حیواني صاهل له د دې په منځ کې د جعل واسطه راغله، او د ذات او د ذاتیاتو په منځ کې یا د ذات او د لازمي ذات په منځ کې د جعل واسطه راوړل دا باطل دي. البته د سویل شي جعلت الطين كأسا، جعلت الطين كأسا، وس د خټینا تا پیاله جوړ کړله، وس تدی کې د جعل واسطه راوړې شي. دلته وس دا جعل جاعل ته محتاج ده، خو انسان وس هغه چې دی د مخکې نه حیوان ناطق ته، نو وس دوباره د انسان او د حیوان ناطق په منځ کې واسطه د جعل او د جعل جاعل د واسطې نه بغیر هغه حیوان ناطق دی، لہذا دې ته هغه کې ضرورت نشته. وس راشي په دې ځان پوهه کوي. دا توفیق چې دی کنه دا معرف دی، او د دې تعریف چې دی هغه توجیه الاسباب نحو المطلوب الخير. لکه څنګه چې انسان دا معرف او حیوان ناطق دا د هغې تعریف، نو دا حیوان چې د انسان چې دا د معرف او د ذات او حیوان ناطق دای تعریف او ذاتیاتو، نو دغه شانتي دا توفیق چې دی دا معرف او ذات ته، او دا توجیه الاسباب نحو المطلوب الخير یا دا دویم تعریف چې توجیه الاسباب نحو المطلوب دا چې دی دای ذاتیات دي. اوس په دې اولنی تعریف کې وګورئ توفیق، دا توفیق چې دی دا ذات دی، دا توجیه الاسباب یو شو، نحو المطلوب الخير دا بل. اوس دا د دې لپاره ذاتیات شو، لکه توجیه الاسباب نحو المطلوب الخير دا چې د دې ذاتیات شو. وس د توفیق او د خیر رفیق، ګوره دا یو د توفیق دا بل په دې متن کې وګورئ خیر رفیق، د دې په منځ کې دا توفیق خو د توفیق په توفیق کې دنه چې کوم دی دا خیریت پروت دی، نو دوباره د توفیق یعنی د ذات او د خیر رفیقین دا د هغې دپاره ذاتی دی، نو دلته واسطه د ذات او د ذاتی په منځ کې یعنی واسطه د ذات او د هغې د یو جزء چې هغه جزء ذاتی دی د هغې په منځ کې واسطه د جعل لاله، او واسطه د جعل په منځ د ذات او د ذاتی کې او په منځ د ذات او د لازمي ذات کې دا ټیک نه وي. نو دا د اولنی تعریف مطابق چې په هغې کې ورسره خیر وي، نو توفیق چې دی دا ذات دی او دا خیر د هغې ذاتی دی، نو ذاتی جز دی د ذات او د هغې د ذاتی جز په منځ کې د جعل واسطه دلته راځي. نو دا احتمال باندې موږ چې وي هر یو کې من وجه حسن دی او من وجه قبح. نو حسن لفظي دپاره دوه وجې ذکر شوې، د حسن معنوي د قبح معنوي دپاره په دې اولنی احتمال کې اولنی وجه هم ذکر شوې وه، دا دویمه وجه چې دې کې د مجعولیت ذاتي هغه خرابي راځي. دویم تعریف چې کوم کړی شوی دی هغه دا دی چې توجیه الاسباب نحو المطلوب، خو د دې سره دا خیر څه شی دی دا لازم دی. وس دلته د توفیق چې دی دا ذات دی او دا خیره ټیک ته چې دا خو د دې ذاتی جز نه دی لیکن لازمي ذات د توفیق سره دا لازم دی. نو دلته د دې دویم تعریف مطابق دا خیره چې دی دا لازم شو د توفیق سره. نو وس دلته د جعل واسطه د توفیق او د لازمي ذات چې توفیق ذات ته او د لازمي ذات په منځ کې د جعل واسطه راغله، او د ذات او د لازمي ذات په منځ کې د جعل واسطه راوړل دا ټیک نه دي. د مناطقو په نسبانه دې ته ویل کېږي مجعولیت ذاتی، دا ټیک نه دي. نو دا وی والاول اقرب لفظا، دا اولنی احتمال چې دی دا لفظا اقرب دی،
یعنی دا زیات قریب دی په اعتبار د لفظ سره او دلته دا یو خبره پکې پټه پرته ده، یو ضمني دعوه پټه پرته ده چې وابعد معنا، او دا چې دی زیات لري دی د معنی په اعتبار سره. یو خود دی وجنه چې هغه امکان پکې بدا راځي چې افعال لباری تعالی به معلل بالاغراض شي، او دویم دا چې د مجعولیت ذاتی خرابي پکې راځي. دا وثانی معنا، او دا دویم احتمال چې دی، دا دویم احتمال چې دی چې کله دا متعلق کله چې دا لنا چې د موږ متعلق کو په رفیقین پورې، نو ټیک تا چې د لفظ په اعتبار سره خو په دې کې حسن نشته، ځکه په الفاظو کې تی اغلری دی. دویم دا ده چې هغه معمول دی او دا رفیق عامل دی، او عامل مخکې معمول رستوي او هغه بیا هم مخکې راغلی. نو د الفاظو په اعتبار سره د لفظ په اعتبار سره خو په دې کې حسن نشته، خو د معنی په اعتبار سره پکې یو خدا ده چې د مجعولیت ذاتی خرابي پکې هغه ناراضي. او دویمه هغه دا ده چې که چرته د رفیق سره نشي، نو د دې لپاره به موږ بیا بل لا وباسو، ځکه چې په دې کې اوس دا پته نه لګي چې دا توفیق زموږ بهترین مرګره ګرځول کنه زموږ نه علاوه د بل چا لپاره، نو بیا به هم دلته لنا راوړي، ځکه چې لنا دی راوړ نو دا بیا اقوا شو د هغې نه چې کله په دې کې لنا د دې سره متعلق نه وي. وجعل لنا او ګرځولی دی زموږ دپاره توفیق خیر رفیق بهترین مرګره، نو چې کله دا لنا متعلق شي پر رفیق پورې، نو ګرځولی دی توفیق خیر رفیق لنا زموږ بهترین مرګره، نو چې کله دا متعلق شي د دې سره، نو په دې اعتبار سره خود لفظ په اعتبار سره په دې کې حسن نشته، البته د معنی په اعتبار سره دا په دې کې حسن دی. نو دغه شارح یزدی بیانوي والثاني معنا، او دا ثانی چې دی د اقرب دی معنا د معنی په اعتبار سره، او ابعد دی لفظا یعنی د لفظ په اعتبار سره دا لري دی. دا اسلام دی بل قوله ته وکړي قوله التوفیق. د توفیق تعریف کوي بس دغه یو غرض دی چې هغه توجیه الاسباب، هغه متوجه کول دي د اسباب په طرف د مطلوب خیر کې. دا سلامت التوفیق ویل کېږي سلامت الاسباب والآلات، او مدار د تکلیف هغه هم دقه سلامت الاسباب والآلات ته. د دې مثال داسې دی، یو سړی دی هغه یو طالب العلم دی د کور نه راووتو، دا سیفالی دی د کور نه راووتو، پلار ورته روپۍ ورکړلې چې ته به په دې باندې ځان له کتاب واخلې. اوس دا چې دی اسباب د مطلوب خیر چې کوم دي د علم د حصول لپاره هغه لپاره کتاب ضروری دی، نو پلار ول روپۍ ورکړلې او هغه چې دی په هغې باندې کتاب واغستلو، نو دا د هغې موافق اسباب مهیا کېدل دې ته ویل کېږي توفیق. نو هو توجیه الاسباب، دا متوجه کول د اسبابو دي په طرف د مطلوب خیر. قوله التوفيق هو توجيه الأسباب، دا متوجه کول د اسباب دي نحو المطلوب الخير په طرف د مطلوب خیر کې. بس